أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب 32 نمبر آیات. په دې 32 نمبر آیات کې امت ته خطاب دی، د خاص احکام او په امت کې اولنې مخاطبین د نبی عليه السلام بیبیانې دي. د هغوی د شرافت او د لوی مرتبې د وجه نه په خصوصیت سره مخاطب یې هغې دي، لیکن دا حکم د ټول امت لپاره دی په اتفاق سره. اولنې حکم دا دی نبی عليه السلام بیبیانو ته الله تعالی وایي یا نساء النبي، ای زنانو د نبی علیہ السلام لستن کأحد من النساء، نه تاسو بشان د یوې زنانه د نور زنانو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، که تاسو یریږئ د الله تعالی نه، فلا تخضعن بالقول، ان تاسو به نرمي نه کوئ په وینا کې، نقصان به سي. فیطمع الذي في قلبه مرض، بیا به تمه پیدا شي د هغه سړي چې بدله کې منافقت دی، بدله کې مرض دی، مرض نه مراد منافقت دی. وقلن قولا معروفا، او تاسو وینا کوئ وینا د عادت موافق، د رواج موافق. معروف دی د ویل کېږي چې کم کې نقصان نه او د عادت او د رواج موافق. یا تاسو وینا کوئ وینا په اندازه د نیکۍ باندې، د نیکۍ په طریقه باندې خبره کوي. نو دې آیت مبارکه کې الله تعالی د نبی علیہ السلام بیبیان مخاطب کړي دي. تاسو د عام زنانو شان د حیثیت نه، تاسو یو خاص مقام دی، د نبی علیہ السلام زنانه یې، لہذا تاسو په اسلامي احکامو کې ډیر احتیاط کوئ او ډیر زیات اهتمام د احکامو کوئ. دا عام په هر اصطلاح کې خلک داسې وایي چې شریف خاندان یا خپل بچو ته نصیحت کوي، نن دغه شانت کې وایي چې ګوره که عام ماشومان ګناه کوي، زیاتی کوي، بد اخلاقی کوي، نو تاسو ګوره د عام خلکو شانت کې نه، تاسو خاص خلک تاسو ډېر احتیاط کوئ. خلک عام خلک هم داسې وایي. یا د یو عالم بزرګ بچي خلک داسې، نو هغه خپل بچو ته نصیحت کوي، هم داسې وایي چې دا کارونه ګوره عام خلک کوي، نو ګوره هم بد ښکاري، خو تاسو ډېر بد ښکاري، تاسو چې سره ونه کوي. د نبی علیه السلام د بیبیانو د خصوصیت چې دا د نبی علیه السلام بیبیانې دي، په اهتمام سره الله تعالی ورته وایي چې تاسو نه په شان د یوې زنانه د نور زنانو باندې. ان اتقیتن، که تاسو یریږئ د الله تعالی نه په دې شرط باندې، که د الله نه یریږئ نو بیا د عامو زنانو په شانتې نه یې کوئ، نه یریږئ نو بیا خو خبره داسې نه شوله، شرط موجود نه شو. د زنانو د لوی مرتبې دپاره دوه شرطونه ذکر شوي دي. یو شرط پکې دا ده چې ان اتقیتن، تاسو به یریږئ د الله تعالی نه، نو الله هم بیا شان ډېر لوی. او چې ګر د الله نه یریږئ نو د الله تعالی د احکامو پابند اوسیږئ. او د الله تعالی په احکامو کې، نور احکامو کې یو حکم دا هم ده چې فلا تخضعن بالقول، تاسو به نرمي نه کوئ په خبرو کې. نرمي کول څنګه نرمي ده؟ یو نرمي خو داسې کول دی چې په زور باندې ته داسې انداز اختیارې چې هغه داسې مکرې انداز وي. دا خو د هېچا دپاره جایز نه دی. نبي علیه السلام بیبیانې پرېږده چې هېچا دپاره اخلاقي تور هم برابر نه دی. او د نبي علیه السلام د بیبیانو نه خو دې تصور هم کېدی نه شي چې هغه داسې مکرې سټایل اختیار کړي. دا خو د سره ممکن نه دی. دویم انداز دا ده چې د زنانو خبرې طبعا دا لږې نرمې غونته کېږي. دې سکن کې طبعي نرمي چې کوم ده د هغې نه منع شوې ده چې تاسو د عامو خلکو سره خبرې کوئ، ضرورت پېښ شو. د پردو خلکو سره خو د سره خبرې مه کوئ، خو چې خبرې ضرورت پېښ شو نو په ضرورت په ټایم کې به دا خبرې داسې کوئ چې زنانو په اواز کې چې کومه نرمي ده، نرمي به دې ختمه کړي، لرې به یې کړي، په سخته لهجه کې به خبرې کوئ. دا بد اخلاقۍ کې نه راځي. د نبي علیه السلام بیبیانو معمول بیا داسې و چې کله به ضرورت شو، د چا سره به خبرې ته ضرورت راغی د پردې نه شاته، نو دې خولې ته به یې لاس ونیو، او د لاس نیولو سره به هغه کم اواز چې کم انداز د ښځو وي، کم نرمي چې هغه به نرمي په خپله ختمه شو، اواز بدل شو. بیا به اواز داسې ښکارېده که د زنانه اواز چې نه د بل چا اواز شي، هغې ته به یې لاس نیو. دغه شان د عام طور چې کله سړی خبرې کوي، زنانه خبرې کوي نارینهو سره، یو حدیث مبارک کې د دې هدایت داسې ورکړی شوی د نبي علیه السلام د نارینهو د منع کړي وه. ټول سړی منع کړي دې خبرونه چې د پردو ښځو سره به خبرې نه کوئ. کوم ښځو چې نکاح کول جایز دي، تاسو به خبرې نه کوئ الا باذن ازواجهن، البته د خاوندانو په اجازه سره خبرې کولی شي.
خاوند ته اجازه درکړي چې بس خبرې وسره وکړه پاره خاوند زنانه بول علاج او زنانه چې کوم ده نو هغه خبرې نشي کولای یا خبرې کوي را جوړه ده او ډاکټر ته معلومات کول غواړي نو ډاکټر به د خاوند په اجازه لري تاسو کې چې د خزنه تاسو نه وکم ته بیماری او ته وایي چې تاسو نه دی وکړه بس اجازه ده نغې نه بعد ډاکټر د زنانه تاسو نه کولای تر څه تکلیف او سمره علاج دې کړی سم سره د کم ټیمونو کې را پیدا کیږي به ته بوسنه کولای شي دغه شان د کې نور دینی مسائل شو دینی مسائل کې هم دغه حکم دی چې د خاوند اجازه نو زنانه نارینه تر پردې نشات مسائل بیانول شي خو په دې انداز باندې چې فلا تخزعن بالقول پس سخت لهجه کې بندر لهجه کې نه او د خاوند اجازه نه به د سره بیانول نشي اوس د صد پاره د دومره سخت حکم دی چې خبرې خو په خپل باندې عورت نه دی پرده نه ده بیا هم आवाज بدلول چې نرم نه په وخت ضرورت کې د دې حکمت سره قرآن په خبره ذکر کړی دی فیطمع الذی فی قلبه مرض نو تمام پیدا شي د هغه سړی چې بدله کې مرض دی خلکو بد نورم پیدا شي چې یاره بس دې زنانو کې لار وځي هغه شیطاني وسوسې په بڑا کې راولاړ شي مرض ته شي دوی مرض منافقت ته وي منافقت دو قسمونه دي یو منافقت دسه دی یو کامل منافقت دی سړی مسلمان نه دی او مسلمانانو معاشره کې وسیږي اسې ځان د مسلمانۍ یو صادر راچولې د مسلمانانو سری پیخي کې چې د خلک رمنې پوي نشي ډیر قادیانیان د سکارونه کوي ډیر دهریان د سکارونه کوي نور خلک شته ملحدین شته چې په اسلامي شکل کې شکل بدل کې او دغه شاند کې انداز اختیار کړي نو دې باره کې خبره بیخي واضح ده چې یاره دا خلک د اسلام دشمنان دي د مذهب دشمنان دي او دا د خپل نفسانی خواهشاتو غلامان دي ځکه کم کس چې د الله غلام شي هغه د نفس غلام نه نفس غلامي بیا خو چې کم کس د الله غلامي نه کوي د پیغمبر غلامي نه کوي به د خپل نفس غلامي کوي او د نفس غلامي د سر بچ کې دی به نشي د دوه غلامو کې به انسان ژوند تیری کې د رب غلام شو د نفس د غلامۍ نه آزادي او د رب غلامي نه کوله به د نفس غلامي خامخه کوي دا خلک چې زماړه د سوي ګناونه کوي نو دا علم نه وي دا د خپل نفس غلام شوی نفس به غالب شوی ان النفس لاماره بالسوء بیا دا نفس جوړ د ګناونو هدایت سره د جاری کوي نو بس د غلام دی نو ځکه دا لو ته خبري کوي دا اصل کې نفس نو بیا مضمون واضح دی چې د منافقین خدای لپاره ګرځي دغه انداز دی دویم قسم خلک هغه دي چې هغه بخپل معنی د اسلام معتقد دي اسلام مني د اسلام قایل دي کوپر قایل نه دي غداران نه دي لیکن په عمل کې ډېر کمزوري ده عمل کې کمزوري ده لکه عام مسلمانان واخل چې هغه د منی چې الله شته قرآن صحیح دی جماعت حق دی د عبادت لپاره جوړ لې او دغه شان د اذان ټیک دی په دې تراز نشته دی خو دې سره چې ګوري نو هغه سندري اوري هغه عایشو په حاشو کې کینی پاسي دا غینه متاثر نه هغه محفل ته ډیر چې کم د ګناونه دي هغه د کم راز چې کم د دینداري ماحول نو اصل کې دا کامل منافقین خو نه دي خو شعبه من النفاق در منافقت یو برخه ده او د منافقت برخه چې بچا کې موجوده هغه ګناونه ته اعلان کیږي نو په دې وجه باندې مرزون منافقت شو منافقت یا کامل منافقت د سره مسلمان نه دی او یا شعبه د منافقت د چې مسلمان خو سده لیکن ګناونه ته خواهش تا او ګناونه کوي چې کله کامل مؤمن شي چې نه بګي د منافق دی نه بګي شعبه د منافقت شته هغه ګناونه ترته د سره اعلان پیدا کیږي د ګناونه نکره کیږي څنګه چې ګندګي بد شي د سې ګناونه بد شي نو بیا دغه مشکلات د سره را پیدا کیږي نو مشکلات کله را پیدا کیږي سړی کامل منافق دی یا بګي د منافقت یو شعبه موجوده ده په دوه صورتونو کې اوس اکثریت عام هم دغه چې منافقین کې نه یو شعبه د منافقت خو به ضرور موجوده وي د ګناونه نه متاثر وي ګناونه خوخ د نفس غلامانی نو بدغه طریقه باندې د دې خلکو ته پیدا شي وقولنا قولا معروفا تاسو وینا کوي وینا نیکا یعنی په نیک انداز باندې خبره کوي نرمي خبرې مکوي نو یو هدایت دا هدایت د نبی علیہ السلام بیان مخاطب دي خدا حکم په اتفاق د ټول مؤمنانو زنانو لپاره دی ایوازي د نبی علیہ السلام بیان لپاره مخصوص نه دی لیکن هغه مخاطب بدی شو چې دا هغه مرتبه لوی د چتاغینه په کې د سره کو تعینش دویم حکم دا وقرن فی بیوتکن تاسو وسېږي په خپل کورونو کې زنانو د پاره د ژوند رول اصلي زګینه د کاملی پردې د پاره د کور دي کور کې بدن نه وسېږي ولا تبرجنا تاسو بند راوځي تبرج الجاهلیت الاولى تبرج الجاهلیت الاولى پشان دراوتلو د جاهلیت مخکینی اصلي حکم دا چې انسان زنانه به کورونه کې دنه وسېږي دا اصلي حکم شو البته ځینې صورتونه دا دي چې هغه صورتونه کې د جواز دراوتلو شته
هغه ځینې صورتونه د قرآن د اشارونه معلومیږي، ځینې د احادیثونه معلومیږي. نو په دې دویم حصه کې الله تعالی وایي چې تاسو مه راوځئ اوسېږئ په کورونو کې او مه راوځئ په شان د راوتلو د جاهلیت مخکینی جاهلیت څنګه و. اولا چې ذکر شو اولا مخکینی ته وایي، او چې کله مخکینی ذکر شو نو مخکینی چې کله بس وروستنی موجودي او وروستنی چې کله مخکینی موجودي، دا لازمي خبرې دي. اوس دې ذکر کې دا لازم متملزم باس دي. تفسیر معرفت قرآن وایي د دې نو یو باریکه مسله معلومیږي، هغه دا ده چې د مخکینی جهالت نورسته خو اسلام راغی، خو د اسلام نورسته بل جهالت راځي، ابو ورستنه جهالت، او د اسلام نه چې مخکینی جهالت هغه به مخکینی شي، دا به ورستنه شي. یعنی اسلام د خورېدلو نه بعد به یو جهالت بیا را پیدا کیږي، چې هغه د پردې خلک به د پردې اهتمام د سره نه کوي، ورستنه جهالت وي، اخروی جهالت او د مخکینی جهالت شو. وای دا پیشنګوي شولا او اشارات شو چې یو جهالت زبردست را روان دی ورسته، بل هغه جهالت په شان د ولني جهالت باندې دوه جهالتون منځ کې به کافي مناسبت. مخکینی خلکو بسنګ جهالت څنګه راوتل د جاهلیت په زمانه کې، هغه به د خپل حسن نمایش کا او خپل حسن د نمایش لپاره باغی د کورون راوتل ګرځیدل، به د پردې به اهتمام نکاو، خلکو به تعریفونه کول چې دا خزه غټه ده، دا کچې ده، دا د سیره هغه نمایش غونته کې به د زمانه کې خلک نمایش ته پلانګزه کې زنانه په سیکل باندې دومره فاصله واله نمایش دي، او پلانګزه کې بس आवाज یو کا आवाज به دومره نمبر کې راغی نمایش، او دغه شان د کې سترګو نمایش، د مخ نمایش، تاسو په دنیا کې شی روان دي. تاسو ته اندازه لګی چې د حسن نمایش د زمانه زبردست جهالت ته، او دا جهالت د مخکینی جهالت په شان ته کې شو. تاسو ما وړاندې ویل چې جاهلیت الاولى اولنی جهالت اسلام نه وړاندې نه شو، او چې کله د وخت دا مسالې پیدا شو دا جهالت اخیری شو، اخیرنی جهالت شو، او دا جهالت په شان د هغې باندې د مخکینی باندې هغوی کې هم نمایش کېږي، د اوس هم نمایش کېږي. نو داسې ووایه چې د موجوده حرکتونه د هغې زمانې دي چې کومه زمانه کې اسلام نو راغلی، خلک په دې لانجو کې اخته وو، په دې غټو جرایمو کې اخته وو. هغه جهالت هغه زمانې جاهلیت او هغه رسمونه یو ځل بیا ژوندي شو، هغه ناجایز او ګمراه رسمونه بیا ژوندي شو. دې خبرې ته اشاره شوه. دا وضاحت په دې انداز باندې تفسیر معرفت قرآن ذکر کړی دی. نو په دې ځای کې د آیات نه یو بله مسله معلومیږي چې د کور نه راوتل خو جایز نه دي، خو په کومه طریقه باندې چې کله په طریقه د جاهلیت باندې شي، نمایش په طریقه باندې شي. البته دینی او دنیوي ضرورتو د پاره د کور نه راوتل جایز دي، هغه د حدیثونو معلومیږي. نبی علیہ السلام خپل بیبیانو ته اجازه ورکړي چې د مور او پلار ملاقات ته تللی شي. په نبی علیہ السلام د ژوند په حواله سره چې کله هغه ژوندي او فتنې نه وي، جماعت ته مونځ د پاره اجازه ورتلی شوې. اوس د دې بیا من راغله، او دغه شان د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې کې به سختی کوله، به به زور به منی کولې، او دغه شان د نور روایتو کې شته چې بیا نبی علیہ السلام هدایت جاری کړل چې بس د کور مونږ د لخوا د جماعت د مونږ نه. لیکن باغه زمانہ کې جماعت هم تللی شوې. نبی علیہ السلام د پاره حج او عمره تم لاړلې، حج او عمره مسره کړې دي. به کې د دې کې دو زنانو نه علاوه باقي زنانه د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد بیا حج ته تللی دي. عثمان رضی الله عنه باغه زمانہ کې د خلافت دور دی، او دوه ته باقاعده کسان برابر کړل چې دا کسان چې کوم محرمان دي دا به سره به حج کې ورسره هغه د پاره سکیورټي اندازه لګول چې دشمنان په حمله ونه کړي. د نبی رسول الله بیان دي معمولی خلک نه دي، دوی حج ته لاړل. په حج په دوران کې دوی خبر شو الته کې چې عثمان رضی الله عنه شهید شو. نو دغه نه دا معلومیږي چې دا شرعي ضرورتو د پاره یا د ژوند د سختو ضرورتو د پاره د کور نه راوتلی شي، خو په دې شرطونو باندې چې د پردې بابان وي، د دې عزتونه او سرونه په خطر کې نه وي، کافي خطر کې باندې په امن سره وي، او دغه شان د پردې بابان به د کورونو نه راوتلی شي. دا شو شرعي حکم د دې کور کې د اوسېدلو او د کور نه راوتلو. بیا چې زنانه د کور نه وځي نو هغې دپاره بیا ته په خپله باندې د عالم نه تپوس کوه چې یاره دا کوم څه دپاره د کور نه راووتله، دا شرعي ضرورت دی که نه دی. پرته که زنانه د کور نه ووتله تلې ده شاپینګ سینټر ته تلې ده، نو اوس د عالم نه د معلومات وکړه که ته مسلمان د الله نه یریږې چې وقرن ببیوتکن، او کوم ضرورتو دپاره چې د شرعي حکم خو داره کور کې دې اوسېږي، خو دې ځکه کې دا کومه زنانه چې وځي دا آیا شریعت اجازه ورکړې ده که نه ده ورکړې، وتې شي که نه شي ورتلی. دغه شان زنانه مارکیټونو ته تلل او کپړې خوښول او دکاندارانو سره بیا ګپ شپ لګول او د هغې دکاندارانو نه پرده نه کول، او دغه څومره مسایل چې دغه چې بهته معلومې دا د یو عالم نه معلومې چې دا جایز دي که ناجایز دي. او قرآن خو چې په کور کې دې اوسېږي، خو آیا دا زموږ دغه قصه چې د په ضرورت کې داخل ده که داخل نه شریعت اجازه ورکوي که نه ورکوي. نو که هغې ته وویل چې عالم ته وویل چې اجازه ورکوي څه ګنجایش شته، او یو متقي انسان ته پرهیزګار سړي ته وویل خو ټیک ده،
او کنه ویل چې جایز نه دي نو که به ته واقع مسلمان قرآن مانی نو وقارن بیوتکن په دغه باندې د عمل شي. دا مسله شو دې ځکه نه پوره چې د ضرورتو د پاره د کور نه راوته شي غټو ضرورتو د پاره. او دې ځکه نه زمونږ او د شیعاګانو یو زبردست اختلاف او لانجه ده. دې ځکه نه چې شیعاګان خو دومره نشته دي خو بیا یو لوی فتنه په دنیا کې موجود. شیعاګان عائشه رضی الله عنها باندې سخت الزامات تهمتونه لګي چې دا بصره د سفر کړي د نبی عليه السلام د وفات نو رسول کړي او قرآن خو وایي چې وقارن بیوتکن په کورونو کې دی وسیږي. وړاندې موږ ویل چې د غټو ضرورتو د دین د غټو ضرورتو لپاره د کور نه راوتلی شي. اوس غټ ضرورت دې ځکه څه دي او په دې مستند حواله د تاریخ څه دي. په تاریخي حوالو سره مستند کتاب یو داسې کتاب چې شیعاګان هم قایل دي غویر سره هم مني دا نهج البلاغت. نهج البلاغت چې کوم روایت دي شیعاګان هم قایل دي چې دا ټیک روایت دي. دغه نهج البلاغت چې کوم دوی قایل دي دا کتاب وایي د حضرت قعقاع رضی الله عنه په حواله سره دی لیکي چې کله عثمان رضی الله عنه شهید شو او د شهادت یو لوی داستان د دې ځکه کې بیانول سره وخت کمی په وجه باندې مناسب نه دی. نو چې کله دا شهید شو د دې وروسته علي رضی الله عنه خلیفہ شو بیا تو سره اعلان شو کوم ظالمانو چې دې شهید کړي تقریبا 3.5 خو قاتلان دي او د عراق نه راغلي. عراق د فتنو یو لوی مرکز دی. نبی علیہ السلام د دې پېشنګویانې کړې وي. دا خلک مدینه منوره کې دنه اوسېدل سړی شهید کو به دنه اوسېږي. اوس د دې په دې اندازه باندې دي چې اوس یو بل ترتیب نسی. یو ترتیب دا دی چې دې ټینګ به علي رضی الله عنه سکار کوي. آیا د قاتلانو انتقام باخلي کې خاموش پکې دې ټیم کې که انتقام واخلي نو موږ دون زور موږ دون غلبه شته چې موږ دیم شهید کولای شو. ډېر زیات 4000 کسان دي او دا هغه زمانه ده چې مدینه خو مرکز دی لیکن لخکری بهر ته تللی دي جهادونو د پاره او د اسلام غټ مرکز په دې ټیم کې د لخکرو په حواله سره د عراق او بصره دغه علاقې دي د مدینه نه ده. نو دوی خیال دا چې پرس کده انتقام اخلي په لندو دیم شهید کو بس خبره به خلاص او کده انتقام نه اخیسته نو بیا به سوي بیا به رسو کو چې پټ پټ خبر خور کو چې وګوره عثمان رضی الله عنه یو لوی هستی په شهید کیږي او د راضي خلیفہ کیږي قاتلان دی مدینه کې دنه ناس څوک انتقام نه لري. وګوره دا خو د سي معلومیږي چې قاتلانو سره میلاو دي چلې جوړ کړي دي حکومت ته ځان راورساو. دا یو خطرناک صورتحال شو. علي رضی الله عنه کله خلیفہ شنو ډیر ملګری په سلام لورته ویل چې قاتلان مدینه منوره کې ناس دي او دا وجل غواړي نه قصاص اخیستل پکار دي شرعي حکم دی خلیفہ شهید کړي دي. دا ورته ویل چې بالکل زه به هر څه باندې پویم خو ودنه کې دومره په غټ پیمانه باندې به دومره غټ اکثر سره ناس دي چې زمونږ غلامان او زمونږ باندې چې ځان سره مرګري کړي دي هغه مو سره ولاړ دي. کوم د ټیم کې لاس چتهونه حکم نافذول نه شو هغه قوت صلاحیت مو سره په دې ټیم کې نشته. اول حکومت منظم کول مستحکم کول دغه نه بعد بیا احکام نافذول. په دې کې ډېر کسان دي چې د قاتلانو د ډلې نه باقاعده براتله ځان په غرض کې چې ولې و د علي رضی الله عنه په محفلونو کې ممکن استل خو قاتلان او دا ټول د نبی علي رضی الله عنه پټ نو وخت معلوم لیکن حالات د سی و چې د دې موقع نه وجه انتقام واخیستل شي. او د زی په ځای باندې به خلک لمسورې کېدل فتنې برابر سره کېدل چې د انتقام نه قاتلانو په ډله باندې دي. د دې حالات عائشه رضی الله عنها د صحیح معلومات چې دلته کې دوه فتنې دي. یو طرف کې د شهادت مسله ده بل طرف کې انتقام خبر ده بل طرف کې فتنو خبر ده چې د عثمان رضی الله عنه شهید شو. اوس د نور مسلمانانو د یونت یو خطرناک مرحله روانه ده چې یا بخبر خلیفہ باندې بدګمانه کیږي یا به انتقام اخلي د نږدې نه به حمله کیږي. د دې مقصد لپاره دې روان شو. عائشه رضی الله عنها خپل محرمانو سره صحابه سره چې بده کې عبد الله ابن زبیر هم شامل لدر عائشه رضی الله عنها خورې دي دا روان شو. لو بصری دراړل چې خلکو سره خبره وکي بده باندې چې دا ټیم د انتقام نه دی الته کې خلکو بدګماني را ولاړی کړی دي. تاسو دې ځکه نه لوی لخکری ولېږي مدینه منوره کې حکومت مستحکم منظم کړي هغه نه بعد قاتلانو انتقام واخلي. د بصری د لخکور سره د هغه صحابه کرام مجاهدینو سره خبره کول کله چې دا هغه ځکه نو وته هغه وخت مواصلات نظام دومره مضبوط نه و چې یاره سره په ورته ټلیفون وکي خبر ورکړي چې بس د څه چل وش. دوی سفر شو مدینه منوره ته او بصری ته عراق ته لاړل. مدینه منوره کې خلکو ډرامې جوړې کړلې د دشمنانو ته کار بل څه کار نه. دشمن چې کله مخه مقابله ناجز شي فتنې را بر سره کې دې کافر دی هغه کافر دی دا غل هغه غل او دې سره میلاو دی هغه سره میلاو دی د دشمن کار دی. نو بل دې یو زبردست افوا غړ شو منظم انداز باندې افوا غړ شو چې عائشه رضی الله عنها لاړه بصری ته د بصری نه لخکری راولي په علي رضی الله عنه باندې حمله کول غواړي.
ولی حمله کول غواړي ځکه حمله کوي چې د انتقام نه اخلي انتقام او د قاتلانو سره میلاو د په دې وجه انتقام اخلي دا اپو ډېر په تیزی باندې مدینه کې خورش ولا علي رضی الله ته هم ورسېدله علي رضی الله تعالی عنہ ملګری راوغتل چې تاسو په دې باره کې سره لري ملګری وته و چې موږ ته صحیح معلومات نشته سره پاره الله عبد الله ابن عباس او دغه څنګه کې لوی صحابه کرام نور را لاغي علي رضی الله عنه ته مشوره ورکړه چې حالات معلومولو نه بغیر چې بچا حمله ونه کړي او د سازشونه دي د عائشه رضی الله عنها نت موږ ته معلوم دي څومره پاکستانیت لري هغه نه لخرې راولي نه پتا باندې حمله کوي خبري معلومات پکار دي خو بیا هم اکثریت بده باندې و چې نه د حمله لپاره تیاری نشي علي رضی الله عنه کسان ولېګل صحابه کرام یې ولېګل کم چې ډېر لوی معتبر خلک دي لوی صحابه کرام دي په دې کې قعقاع رضی الله عنه چې مشهور صحابي دي په کې شامل دا غون لاړل او دا اوس د عائشه رضی الله عنها سره ملاقات کیږي دا غیر معلومات کیږي سره پر راغلي صحابه کرام سره ملاوي واپس پر راځي دوی چې ورل او اولنې ته بوسي د عائشه رضی الله عنها وکړه هغه ورته ول خالص دې د پر راغلي او الفاظ د سید جیا بنیه الاصلاح د ازویه صرف د اصلاح د پر راغلي مجد د خلکو منځ کې اصلاح راشي خانه جنگي نه بچ او نو دین علاوه زما هیڅ سنیت نشته لدينا بعد عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن زبير رضی الله عنه تاسو کو تاسو د پار راغلی بس موږ د پار راغلی چې په طریقه باندې حکومت منظم شي او د قاتلانو انتقام واخیستل شي هغه وته خبرم ټیک ده خو حالات دومره نازک دي چې مدینه کې حکم نافذول په دې ټیم کې ډېر مشکل دي ځکه ظالمان په غټه کې سره غټ زګند ځان رسول دي تیار ناست په منظم انداز باندې ناست دغه څنګه صلح وشول او خبره بده باندې وشول چې بس خبره واضح شول چې د جنگ اس ارادي ربي نشته دي او د امن لپاره راغلي خبره ختم شوه دوی ته کې لایسار دی واپس شوی نه دي صحابه کرام واپس رالل او علي رضی الله عنه باندې زیری وکړي چې خو د سنت باندې ترې د جنگ سم منسوبه نشته دي دیم ډېر خوشاله شو چې کله دا خبر خور شو چې جنگ خبره نشته دی خبره خو د امن ده عائشه رضی الله عنها د لپاره ترې ده چې بس هغه ځکه خلک بده باندې پويږي چې علي رضی الله عنه مخلص ده او دا ټول احکام باندې نافذيږي ټول ارمانونه بر مسلمانانو پوره کیږي خو کله چې کله خو مضبوط شي او د ټیم تاسو بده باندې شکونه مکوي دا خبره هغه خلکو ته ورسېده چې کوم ناغلی دی عثمان رضی الله عنه شهید کړي دي او دی بل پیتنه په انتظار باندې ناس دی بل پیتنه را برسې راکی هغه خبر شو سخپش او ویل چې یو غټه منصوبه و ناکام شو خو اوس هم موقع شته منصوبه ناکام نشي نو دوی ته ویل د سکار وکړي چې هغه کسان چې د علي رضی الله عنه په محفلونو کې ښکارا ناستي او ځان خودل د خلکو لیدلې دي مجلسونو کې ناستري د خلکو لیدلې هغه خلک مخکې شي او باقي په ورپسې شي او لاړ شي د عائشه رضی الله عنها ملګرو باندې حمله وکړي او ورته وایي چې موږ علي رضی الله عنه را لګلی او د حمله لپاره حمله در باندې کوو دغه څه وته وایي حمله وکړي او چې حمله په وکړه هغه به شهیدان وشي اب واپس انتقام اخلي نو انتقام چې اخلي چانه به اخلي ډایرک په علي رضی الله عنه باندې حمله وشي په طریقه باندې خلک لاړو دغه غداران شرارتيان لاړل او دغه یو څو کسان چې د علي رضی الله عنه محفل کې ناس دي خو نه د هغې نو د اجازه میلاو شوې ده نه حکم چا ورکړی دی نه چا رالیږلي دي دوی سرپرستي حاصله کړله دروغ اعلان یې وکړه چې موږ د وخت خلیفه رالیږلي یو او بس د عائشې رضی الله عنها چې کوم لښکر دی کوم ملګري دي د هغې د شهید کولو دپاره د وژلو دپاره موږ ته حکم دی او ډارې کې حمله وکړله دا کسان خلکو پېژانده چې په دغه محفل کې ناست خلکو لیدلي دي دوی چې حمله وکړله د عائشې رضی الله عنها کوم ملګري چې وو کوم ډله چې وه د هغې نه ډېر کسان شهیدان شو او چې شهیدان شو نو اوس خبره په ظاهره باندې داسې معلومیږي چې یاره بس حمله د مدینې نه وشوله او څنګه چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی نو اوس داسې هغه خلک هم شهیدان کوي چې کوم خلک د انتقام خبرې کوي هغه هم شهیدان کوي یو زبردست بدګماني راپورټ پیدا شوله او د هغې نه بعد عایشې رضی الله عنها هم لوی تیاری ونیو چې ښه دوی په موږ باندې حملې شروع کړلې موږ د امن دپاره راغلي او صلح دپاره راغلي د خیرخواهي دپاره موږ ته خبره وکړله دوی را سره ومنله موږ پیغام ولېږو بیا راځي بیا را باندې حمله کوي چې دا څنګه چل دی دیم تیاری ونیو د انتقام دپاره مدینه باندې د حملې کولو دپاره یو پروګرام جوړ کړو د دې حملې نه علي رضی الله عنه بیا خبر شو او ظاهري مجبوري دا و چې خپله دفاع وکړي او د حمله وکړي ځکه چې دفاع خو به خامخا خپله ځان کې نو بس هغه لږ ځګې نه د هغوی لښکرې راغلې د دوی ځګې نه د دوی لښکرې ورغلې وو جنګ جمل چې کوم لوی جنګ و دا جنګ پکې وشو په دې جنګ کې ډېر د صحابه کرام شهیدان شو ډېر لوی خلک پکې شهیدان شو خو جانبین مکمل مخلص دي او په حق باندې دي صرف د شیطانانو بدګمانۍ د شرارتونه دي کله چې شهیدان راوړل شو کې خودري شو دوه جانب نه او دغه کسان چې کوم علي رضی الله عنه دی یا عائشه رضی الله عنها د هغې ملګري دي نو تاریخ لیکلی دی تفسیر روح المانی یا نور معتبر تفسیرونه لیکلي دي چې کله دا کسان راغلل شهیدان یې ولیدل نو ډېر غم نه به جړل
او د خپل ورنام به خپل سپېړه باندې وهل چې ډېر زیات وشو او دا کار موږ له نو په کار دا کار زموږ نه وشو لوی لوی صحابه زموږ د لاسونو نه شهیدان شو د غلط فهمۍ د لاسه نه او د یا د دشمن د شرارتونو د وجه نه شهیدان شو دا واقعه چې کله وشوه د هغې نه بعد باقاعده کسان منځ ته شو صلح وشوله د یو بل نیتونه صحیح معلوم شو شرارت بل چا جوړ کړی و د هغې نه بعد به چې کله عایشې رضی الله عنها د آیت لوستو چې وقرن فی بیوتکن نو ډېر زیات بیا وژړل ډېر اوښکې به دغه نه لاړ دي سترګو نه او ډېرو تاریخونو لیکلي ده چې دا لوپټه به د اوښکو د لاسه لمده شوله د دغه آیات نه شیعګان استدلال نیسي دلیل نیسي چې ګوره اول خو دې ته اجازه نه وه چې د کور نه وځي دا لاړله بصرې ته لاړله بیا دې ته پته وه چې ما غلطي کړله نو ځکه یې ژړل ټول الزام په هغې باندې وراړی د هغې جواب وړاندې نه موږ وکړو چې په کم نیت دا راوتلي وه د امت اصلاح د اسلام د ټولو اهم ضرورت دی غټ ضرورت دی دې دپاره وتلي ته د ټیک کار کړی دی شرعي کار یې کړی دی پاتې شوه جړا نو جړی په دې نه کولی زما راوتل ناجایز و هغې ته پته وه ناجایز نه دی په دې باندې جړل چې دا سبب د یو فساد جوړ شو که زه وتلی نه وې هلته تللی نه وې نو دشمن په منځ کې دا دومره چالونه نشي چلولی چې دلته کې ویلي وې چې لښکر یې راولي هلته کې بیا رالو حملې وکړله چې دا مدني حمله وه او بیا موږ رالو په مدینه هم حمله کوله او هغوی واپس کاروایي کوله جوابي کاروایي کوله دا پنده نه شوه جوړېدلی موږ دشمنانو نیتونه نو معلوم کړي په خپلو مکې بدګمانه شو که زه د کور نه وتلی نه وې کېدي چې دا فساد راخور شوی نه وې د مصیبت جوړ شوی نه وې نو دا دشمن شرارت د دې نیتونه خالص د دې وتل جایز نو په دې وجه باندې د شیعګانو دغه اعتراضات په دې ځګین باندې چې کوم په عایشې رضی الله عنها باندې لګوي د آیات دلیل نیسي دوی سخت په ناحقه باندې دي نهج البلاغت هم دغه شان لیکلي دي تفسیر روح المعانی تفسیر قرطبي او ټول معتبر تفاسیر او تاریخونو هم په دې طریقه باندې دا مسله لیکلي او دغه شان ده کېده واقمنا الصلاة او قایم کوي منځ مخاطبین هم دغه د نبی علیه السلام بیان دي لیکن امت نه ټول امت نه مراد دي ځکه موږ فرض دی په هر زنانه باندې یوازې نبی علیه السلام بیانو باندې نه دی فرض وآتینا الزکات ورکوي زکات واطیعنا الله تابعداري کوي د الله تعالی او رسول او د رسول د الله تعالی د تاکیدات د مخکینی خبره چې تاسو منلې نو دا خود به خود د الله تعالی احکام دي خو لیکن د الله او رسول ذکر پکې بیا راکړي چې دا خبر یقیني د الله او رسول حکم به تاسو پرې دینه انما يريد الله یقینا اراده لري الله تعالی ليذهب د چبوزي لري وساتي عنکم الرجس ساسنا پلیتی د مخالفت الله تعالی اراده د ذکر لري ساسونه د مخالفت پلیتی نه تعبیر شوی دی د پیغمبر او د رسول او د الله مخالفت د پلیتی ده دغه پلیتی نه تاسو لري وساتي مخالفت نه ونش اهل البيت اې د کور خلق اې د نبی عليه السلام د کور خلق د الله اراده دا چې تاسو د نافرمانی نه لري وساتي چې دغه نافرمانی حقیقت کې یو پلیتی ده دغه تاسو لري وساتي نو ځکه ته هدایت کړی دی چې کورونو کې اوسېږئ بهر مراوځئ موږ پابندي کوي جاهل په خلکو شاند کې راونه وځي دا دومره تاکیدات دي د پاره دي چې دا نافرمانی کوم غبال له دغه تاسو لري پاتې شي ويطهركم پاک وساتي تاسو لره تطهير پاک ساتل سره ساس تاریخ ساس باطن او ظاهر پاک پاتې